وَإِن كُنْتُمْ کچریے تاسو مرض وا بیماران او علی سفرین یا په حالت سفر گئے او جاء یا راشی راغی احد یو کس منکم لتاسونا من الغائط دا او دسماتینا او لامستم یا تاسو مسح کړی وي النساء بیبیانی د ټولو حالتونو کې ان کنتم مرض وا کچری بیماران یې او بدل خنی دي ډاکټر باندې کړی دي یا تپسان باندې او اړه غسل در باندې اوړېدلې دي او د دې ابو د وجستان مرض زیاتیږي او علی سفر یا په حالت سفر کې او بدر ته نه ملاويږي او بنشته دي یو میل فاصله پورې او بنشته دي او جاء احد منکم من الغائط یو کس تلوي او دسماتي وړوکی او دسماتي نراشي او لامستم النساء یا تاسو بیبیانه مسح کوي نو په دې ټول صورتونو کې فلم تجدو کو تاسو انمنتلی ما ان اوبو دې ټول صورتونو کې بیبیانه هم مسح کړي دي لوی او وړوکی او دسماتي هو کړي دي په حالت سفر کې دا ته اوبم ملاويږي نه بیماران یې او بدر لخین دي په دې ټول صورتونو کې تاسو ته اوبنه ملاويږي نو الله بیا حکم کړل فتیمموا تاسو تیمم وکئ صعیدا طیبا پاک خور سره پاک خور سره تیمم وکئ لوم به الله وی غسل وکئ چې کله در باندې غسل ووړي خو کو تعالی وبخنه دي غسل در باندې اوړېدلې دي او بدل خنه دي یا په حالت سفر کې او بشته دینا یا د سره او بشته خو کمی دي صرف د سکلو دي کافي کیږي یا او دسمات وړو کې او دسمات دي یا غټ او دسمات دي هر څه در باندې اوړېدلې دي خو یا در باندې غسل اوړېدلې دي یا د او د استاجت دي خو یا د او بخنه دي یا او بشته دینا یا په حالت سفر کې او به ملاويږي نه په دې ټولو صورتونو کې الله وی فتیمموا بیا تیمم وکئ صعیدا طیبا پاک خور سره پاک خور سره تیمم وکئ نو په کم چیز باندې تیمم کیږي په هر هغه چیز باندې تیمم کول جایز دي چې هغه د زمکه د جنس نه وي د زمکه د جنس نه او د زمکه د جنس نه کم سيزي چې کم شی په ور کې نه سوځي دا د زمکه د جنس نه وي ګټه دا د زمکه د جنس نه ده په ګټه باندې تیمم کیږي په خوره باندې کیږي په لوټه باندې کیږي په شګه باندې کیږي په چونه باندې کیږي چې کم شی د زمکه نه راوځي د زمکه د جنس نه دی په دې باندې تیمم کیږي کو په دې باندې دوړه یو کونی بعضی خلک وي په کومه ګټه چې دوړه لګېدلی په هغې باندې کیږي او چې په کومه ګټه دوړه نه لګېدلې په هغې نه کیږي چې کم شی د زمکې د جنس نه دی کو په دې دوړه لګېدلې ده کو نه ده لګېدلې دا د زمکې د جنس نه دی په دې باندې تیمم کیږي البته هغه څیز چې هغه د زمکې د جنس نه دی نو په هغې باندې بیا دوړه شرط صادر دی نو دا د زمکې د جنس نه دی نو په هغه صادر باندې تیمم کیږي چې د هغې لته ډب راپرېږدي دوړه دې پورته شي په پاک صادر نه کیږي په دیوال باندې کیږي په کم دیوال باندې چې دا پینټ نه لګېدلی خو دا پینټ پې لګېدلی بیا پې نه کیږي عامه چونه پې لګېدلي په دې باندې کیږي د خاورې دیوالې په هغې کیږي د سیمټو دیوالې د بلاکونو په هغې باندې تیمم کیږي البته د جومات په دیوال باندې علماو مکروه لیکلي دي چې په دې باندې کو چا وکړو تیمم یې کیږي خو مکروه دی او مکروه د دې وجې نه دی او مکروه د دې وجې نه لیکلی دی چې حدیث کې راځي چې کوم سړی اودس کین او د سر دا ګناهونه چې کوم دی غورځېږي نو دا تیمم چې کوم دی د اودس خلیفه دی د اودس نایب دی نو د دې تیمم د وجې نه ګناهونه غورځېږي نو جومات خو پاک ځای دی دلته ګناه غورځول نه دی پکار د دې وجې نه د جومات په دیوال باندې علماو مکروه لیکلي دي او په عامو دیوالونو باندې مسحه دغه تیمم دا جایز طریقه څه ده او فرض پکې څو دي تیمم کې څوک وي 2 فرض دي څوک وي 3 فرض دي خبره یو ده چا دا 2 په یو کې حساب کړی دي چا جدا جدا حساب کړی یو نیت ته تیمم ویل شي اراده ته نیت کول چې زه نیت کوم د تیمم نو نیت کول له تیمم دویم 2 ضرب دي نو څوک دا 2 ضرب په یو فرض کې حساب نو هغه 2 فرض دي یو نیت 2 ضرب او څوک دا 2 ضربونه جدا جدا حساب وي و 3 فرض دي یو نیت دی او یو ضرب د مخ لپاره دی او یو ضرب د لاسونو لپاره دی نو تیمم کې 3 فرض شو یا 2 فرض شو پکې طریقې سره طریقې دوست ما خورم خو غړې دا ګوتې دا والې دي د سيزونه بل رکول غواړي لومبه ډب دی ورکو نو دا طریقه علماء لیکل بهتره طریقه دا کو چا ارڅنګ کو سره مخ چې کوم حدود دي دا مسح کول غواړي او د لاسونه مسح کول غواړي خو بهتره طریقه دا ده چې بالکل ټول راګيريږي دا
دې نه شروع شو دسي نه بس دا ګوتې پوزې ته دا لاسونه پرېږدي نه بس دغه وشو دویم ضرب بیا راوالي 2 پیرې بیا خوره یا ګټه یا دغه بلاک هر شی چې دی خو چې د ځمکې د جنس نه دی هغې نه د لاس را پرېښودو نو بس دا طریقه ده دې کې پاتې کېږي نور کو چا هره طریقې سره چې کوم دی لاسونه مسح کړل مخې مسح نو تیمم چې کوم دی کېږي نو دا تیمم کول د کې 3 فرض شو اوس یو کس داسې دی چې د هغه د نیمې نه زیات بدن زخمی دی یا نیم بدن زخمی دی نو دی به غسل کوي په د باندې غسل ووړېدو او که نه تیمم به وي او که نه دواړه به کوي نو وی علما کو یو سړی داسې دی د نیم بدن زخمی دی یا د نیمې نه سیوا بدن زخمی دی نو په دې صورت کې به دې څه کوي تیمم به کوي بس تیمم به وکړي غسل ته اجت نشته غسل پې ووړېدو غسل ته اجت تیمم سره د دار څه وشو خو یو کس داسې دی چې هغه د نیمې نه کم چې کم دی زخمی دی زیات روغ دی مثال په طور یو سړی په سر باندې لګېدلی دی سر یې زخمی دی نو دی به کوي په ده باندې غسل او دی به چل کوي نو دی به د مرۍ د سر نه په کته ځان وینځي غسل به وکړي او په سر باندې به مسح وکړي تیمم نشته دی مسح به وکړي یا لاس ته چا پلیستر ورته پروت دی نو په دې باندې د مسح وکړي نور بدن دی وینځي په لاس باندې دی مسح وکړي نو د غسل ووتو که د اودس کي نو بس اودس یې ورسره وشو کو پټۍ لرکولی شي نقصان نه کوي نو پټۍ دې لرې کړي او که پټۍ نشي لرکولی د پټۍ د پاسه مسح چې کوم دی جایز اوس یو کس داسې دی چې د هغه دواړه خپې هم نشته دی او لاسونه چې تر کوم ځای پورې انځل فرض دی دی هم نشته دی مخې زخمي دی دی به څه چل کوي وي دې دې هېڅ نه کېږي د دقه شانتې لمونځ کېږي ځکه چې کوم څیزونه فرض دي هغه شته دی نه نو څه به یې مخې زخمي دی نو دې دې هېڅ نه کېږي د دقه شانتې لمونځ کېږي فتیممو تاسو تیمم وکئ صعیدا طیبا په پاکې خاورې سره فمسحو طریقه یې څه ده فمسحو تاسو مسح کوئ بوجوهکم خپلو مخونو لره و ایدیکم او خپلو لاسونو لره منهو د دې خاورې نه د خاورې نه مسح وکئ یا د دې ګټې نه مسح وکئ د دې چونې نه کم شي چې ځمکې د جنس نه دی مخ او لاسونه